مجید په توفیل باندې راولي او الله تبارک وتعالى زموږ هغه کارونه واخلي چې په هغې الله رضا کېږي د الله رسول پرې خوشحالي وي او زموږ دې مدرسې ته پکې دعا وکړي چې الله تبارک وتعالى دې مدرسې ته ترقي ورکړي په دې کې چې چا څومره محنت کړی دی چا پکې مالی تعاون کړی دی چا جاني تعاون کړی دی الله تعالی دې ټول له جزای خیر ورکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب الفقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم خلقتنا مجانا ورزقتنا مجانا فاغفر لنا مجانا الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله تعالی زموږ د ټول په ګناهونو باندې قلم د عفو راکړي زموږ صغیره ګناهونه دي که کبیره دي الله تعالی سرت دي ښکاره کړي دي که پټ کړي دي الله تعالی ته په ټولو باندې عالم یې الله د ټولو په معاف کولو باندې ته قادر یې لا يسأل عما يفعل ذات ستا ذات دی الله تعالی فعال لما يريد ستا ذات دی چې ته اراده وکړي ستا ارادې د څوک مخې ته کېدی نه شي سره د ګناهونو که ته موږ ته بخښنه کوې الله ستا نه څوک تپوس کولو والا نشته یا الله که ستا په علم کې موږ بدبخت لیکلی شوي یو الله د لوح محفوظ ستا څخه دی د هغې نه دروازولو او هغې کې ثابت پرېښودلو اختیار مو ستا دی وعنده ام الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب الله سره ام الكتاب دی د هغې نه روانول او هغې کې پرېښودل دا د الله کار دی الله که ستا په علم کې موږ بدبخت لیکلی شوي یو الله زموږ بدبختي په نیکبختیا بدل کړي زموږ لعنت په رحمت باندې بدل کړي د ګناهونو په وجه موږ ستا د رحمت نه ځان لرې کړی دی الله تعالی د رحمت مستحق وګرځوي الله زموږ والدین اقربا رشته داران د دعا چې څومره تمداران وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي د ټولو قبرونو باغچې جنت نه وګرځوي یا اله العالمین څومره مریضان دي د اهل اسلام ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره نصیب کړي نارینه دي که زنانه دي ماشومان دي که لوی دي الله تعالی هسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي الله د ټولو صحت کامل عاجل نصیب کړي دا جلیل دا بیمار دی دعا وغواړي چې الله تبارک وتعالی د ختم قرآن په محفل کې الله تعالی دعاګانې قبلوي الله تعالی د ټولو مریضان سره دي ته صحت کامل عاجل ورکړي کوم علماء کرام یا عوام وروڼه چې په دې تماکو کې شهیدان شوي دي الله تعالی د ټولو درجې اوچتې کړي الله تبارک وتعالی د نورو غمونو نه امت مسلمه محفوظ وساتي الله تبارک وتعالی د امن او د امان فضا پر زمین پر عمل کې قائم وکړي الله دې زموږ رضا شي اخر وخت کې عظیم کلمه نصیب کړي لا اله الا الله